نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پا دی مقدس مکہ گرزی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دا علاقہ چکرو لگا او دا سلویخ روز بے سنگئی ویرون بے روز بے دومر اگدائی لکا دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدائی لکا دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدائی لکا دا یو ہفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگری وخیجه برا چت بانده دره مره اچولی شوی دی لگتی و پوٹی منگ دا پلستری شروع کلی دی ناغیتا دا سیزون میزون تللی دی نو دا یو جمعه دو بے انشاءاللہ من مرگری گزارا کو برا دره مره اچولی شوی دی یو پوٹی گزاراو که مرگری برا مرگری کینه اللہ جل عجر در کی روم بے روز با دوم رو گدیده کده یو کال دویم روز با دوم رو گدیده کده یو میاشت دریم روز با دوم رو گدیده کده یو افته او باقی روزه بیدا سیوی لکا عامر روزه دی که بسیب دی چکرو لگئی پا دی طول ازمکا او دی با دا خدای دعوه بدا کری دی بوی زا خدای ما دی بدا نوی چه دا خدای بندیم زا خدایم او ورسره بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغونه بی او چه دی کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منه چه دا خدای مغیب وی نتا خدا من خدای نی وی خنه وی یو باران تبوی چه پدوی قوم اونشه زمکه تبوی چه فصلون اوچکه فوراً با فصل اوچ باران با بنش چینو که خورونو که او با بندشی دی با تروان شی اغا قوم سره چه کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمایی اغا مال با دا پس روان شی دا سی با پسیدی لکه دا شاتو دا مچه چه دا شاتو اغا بابا پسی دا شاتو چه کم مشر دی و کم بادشاہ دی اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچه چکر لگی دقا سی دا مالونو بر پسی روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگی تند بلا خلق مرشی تو جو ابتلاء و امتحان دی واپس و پاقی قوم راشی سنگا چل دی ما خدای منه سنگا مال دولت بدر لختم که غریبانان نکلے کنا مال دولت خود جسو پرکی اغا خدای وی کنا غیب ہوتوی او من در باندی ایمان روڑ زمون خدای واپس من لدولت و مال راکا باران تبا حکم او کی چی شوروش باران بشوروش چینو تبا حکم او کی لازرغونی بشی کیانو کی اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پور پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر و سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا بطول دا دجال تعبیبی دا بور پسی روانی یو قوم لبورشی ما دا خدای منه نغیبو توی نمون خدا خدای نمنو وی گورا کزی یو نخد تخکارکم بیا با ما خدای منه اغیبو توی سنخ مخکارکے وی استاسو پلارانو نکونا چی کرملی جلال اللہ جم دی کر ہوگا منه بیبو یرک دا کار دیو کو مطابع خدای منو زمان پلارانو نکونا چی کملی کازی را جم دی کر خدای دی منو وی کم دی خخ دی رازه مقبری لبلارشی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکہ بوش لیگی و شیطانان بداغوی پا شکل رو دی زمکہ ای با شیطانان خدا غید پلاران و دا نکونو پا شکل زمکہ روزی دیو او دا خو میغا پلار دے دا خو میغا رور دے دا خو میغا نکہ دے فوراں پا دجال بان ایمان بروڑی جناب دے نخو نخانو دا سو ٹنگی دے شی گران کارم ندے آغا سڑی با ٹنگی کی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوالے خدای ندے پوشے ولی ذکا دے با خیستر گلون دی او خدای لون ندے اللہ کے عیب نشتا ورد خیستر گوا رندی او دا سے بلندی لکا شین انگور کی بار روتی دقا سی دستر گدا گاٹے بے بار روزی خلقو لبتی کرکا ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اغا بے پیجنی بل سڑی بنا پیجنی پا دے تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر دا بے پا دے تندی دا پاسا ورطا لکلی خو یارا چه کم سوچا مسلمان دے اغا با پیجنی او چه کم کافر دے اغا تا بدا خط نخکاری یو دا کندی مرگری دا قضای که ادرے گے دا کم بہر نا مرگری رازی اغا دا نور مرگری برا لار ورطا سموے چه برا خیجی لگون دے لان دے زی لگتان دے نو خبر دا دا چه نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر مسلمان خو بے پیجن جدا کافر دے دا سے نخن خانے بی پا یو قوم باورشی دا غی قوم باندے با آفت راغلی دا غوی ساری بملشی بی دے باورشی ولی خپا ہے جی پا مونگ باندے آفت راغلی دا مون ساری بملشی طول
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به وله هغه ټول څومره سره ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همدې لکه موږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څار به وي. کم قوم چې په انکار وکړي او دې نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به یې ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د ده اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب دی، چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت دی، الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دې کې خو به هر صورت پوره تحقیقي او یقیني خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو هلک ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده. هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجال و. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه او یهودي سړی و، د هغه بچی و او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یې وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي. 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي. هغه بچی به ناشنا خبرې هم کوي، او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به یې داسې لکه د طوطي مخوکه او لوړ دنګ به او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه وی، ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه وی. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی او ښځه چې کوم شکل نبي علیه السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کوم شکل دی نو نبي علیه السلام یادوي مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم سره د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبي علیه السلام کوم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه همقه شی و، لکه طوطي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړه چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او وی چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړ؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای راکړی. مونږ وی د ده حالت څنګه دی چې دې اوده شي؟ څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري، مونږ چې کومې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیه السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وو. وی زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی همقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ ته چې دې مونږ نه خبر نشي او دې ودرې چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دې کې د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبي علیه السلام ولیدل چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دې ودرېږه، نبي علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی اواز نه وی ورکړې نو مونږ ته به پته لګېدی وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې راپاڅېده نبي علیه السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی؟
ته چې ودې څه حال دي؟ وی چې ودې سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تختی نم په دریاب د پاسه ولاړ دلته مو د دریاب د پاسه یو تخ را تخکاریږي. پیغمبر علیه السلام وفرمایله شیطانانو تخت چې د تخکاریږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي؟ وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه. کله دوه دروغه او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې سورت دخان پټ کړ. سورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ. دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې سورت دخان راوسته او تپوس دې کوم. وی ما ورته ویل چې ښه دا تپوس درنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي. وی ما ته چې نور خو نه پوهېږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي. نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیہ السلام ورته چغې شه اخسأ فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا مردار یې کړم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولې وجلې؟ یو یهودي ماشوم دی او که دجال وي نو ته د ده په مړکولو قادر نه د ده د مړکولو دپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی. خبره خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او د حج روانو د دجال را سره دا ابن سیاد را سره روان دی. دیم را سره ملګری دی. وی چې ما سره ملګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره ترې کو. وی قافلې نه مونږ ځان لشو زو دی. وی داسې یره را باندې راله لکه د متعلق خدا خبر مشهور و چې دا دجال دی دنه به دجال جوړېږي. وی بار شو یره را باندې راله. وی یره را باندې راله. وی ما ته وی چې مه یریږه ونه یریږي ګورې. وی ما ته ورته وی چې یره یو تپوس دنه کوم خلک خو ستا متعلق دا خبره کوي چې ته تا نه دجال جوړېږي. دا حقیقت دی که نه دی؟ وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبی علیه السلام ورته وی اتشهدو انی رسول الله. وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم او ته څه وی؟ وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګورې. او بیا ورته وی دا لکه نبی علیه السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم. نبی علیه السلام ته وی ته لا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم. نو پیغمبر علیہ السلام ورته غږ ونه کړ خو را روان شو دی آمنت بالله ورسوله یې وویل. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ ای مې جواب وی زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ وی مې جواب وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او درېیم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی هغوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه یې. تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده. هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي. بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خو مسلمان دعوه کې. بیا ما ته وی زما دې قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي. وایي چې را سره یو ځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې لکه تا متعلق خلک دجال وي. خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وایي ما ته وایي ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ ای مې جواب وایي زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ ای مې جواب وایي زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او درېیم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی هغوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه یې. تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده. هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي. بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خو مسلمان دعوه کې. بیا ما ته وی
زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي وایي چې را سره یو ځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا مطالعه خلک دجال وي. وی وپړسېده وی دومره وپړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې. وی ما وی چې زړه رانه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی بیا خور وه ام المؤمنین وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیکبخته ګورې سم شه مه ورنږدې کېږه. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته یې نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الو وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو دا بادمانی کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسوي او که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دې بیا غورځوي. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې. وی خیر زمونږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېد 10 کسه او را روانو مدینې منورې ته. وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو. وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتۍ ودروله وروختو یو حیوان هم ولیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزان ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شا کم خوا ده داسې د ویښتو ډک. وی مونږ ته ویرېږو وی مونږ ته یې وی چې یارېږې مه دې خوا راشه. وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو. وی چې زه جاسوس یم جاسوس. وی مونږ ورته چې دلته څه کوې. وی چې زه چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي. وی مونږ ورغلو. وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو. وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویرېدو. وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته. وی مونږ وی چېرې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږي. ته څوک یې. وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. بیا موږ نه تپوس وکړو چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته. موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مري. بیا تپوس وکړو نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته. موږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې. وی چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني. بیا رانه تپوس وکړو چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی. موږ وی چې یو پیدا دی. وی چې دا بس زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مه شوې. تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی توابه به ما حرامه ده. وی دا خبر هم ټول پیغمبر علیه السلام ته هم دا قصه وکړو چې قصه هم وکړه. نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو. وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړی دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ ټوله قصه ورته بیان کړه. او چې دی وایي چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی. نو پیغمبر هم دا کونټۍ مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطوابه. وی توابه هم دا مدینه منوره دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري. دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به ولې بل طرف ته اړوي. نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کړي. ده به خلک مسلمانان کړي خواري به یې کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به یې جوړ کړي. دیکھیں چې دجال راشي واپس به خلک ګمراهه دي. دی به هم حیران چې خدای پاکه زه اوس څه وکړم
کم خلق چې مسلمانان کړل، جهاد مې په وکړو، علاقې مې په فتح کړې، خدای خلانا بیا دجال په بل طرف واړو، اخو په بل طرف رانا بیا دجال واړو. دی بار راشي دی کې با خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوز کی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي د دو فرشتو په وزرو به لاسونه خودي او د بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به را کوز شي او دا سر به د وبونه لوندي چې سرخکته کی ساس کی به بیګی لکه د ملغلرو غوندي، او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندي د وبو د ساس کی به زوړندېږي. دی به را کوز شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د پوزې دا سا چې وځي که نه، دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي او سا به یې څونه وځي. دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لیشت هم نه که نه، د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د ده نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیہ السلام به را کوز شي. چې را کوز شي نو مهدی به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه. هغه وایي نه، ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. هغه وایي نه، دا امام مهدی ستاسو نه دی او امامتي به هم دې کوي، زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګوري لکه مونږ چې ګټ ته ګورو، او صلیب د هغوی عبادت کوي. وی په دې عیسی علیہ السلام مونږ وجلی دی، حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجوي، صلیب به مات کړي او د عدل و انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کړي. دجال پسې به وګرځي. مهدي ته وایي لښکر را جمع کړه چې ده پسې ورشو. دی به ګوري را پیدا کوي، به یو ځای کې به یې رالاندې کړي، چې رالاندې کړي عیسی علیہ السلام به پې حمله وکړي، به د خپله نیزه به یې ووهي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي تاسو وګورئ چې کوم سړي ځان ته خدای وایي دا د هغه حشر. هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي، دجال ته مخامخ بشي. دی به ورته وي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم؟ هغه به ورته وي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې. وی ګوره سم شه ګنې وجنم دی. وی زه ګوی کوم چې ته دجال یې او کاذب یې، خدای نه. دی به خلکو ته ووایي چې ښه که دې مې اوس مړ کړ تاسو به ومنئ چې زه خدای یم؟ هغې وي موږ خو ته مخکې نه منلې چې خدای یې. هغه به وله په دې سر کېږدي او په دې منځ به یې اره کړي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، په منځ کې به داسې مزل وکړي. مړ مې که؟ هغې وایي او. وی که اوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم؟ وی چې مونږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې، واپس به یې را جمدې کړي. نبي علیہ السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي، داسې به پړقېږي لکه چې د میاشتې غوندې به یې دا مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی، ما منې چې زه خدای یم؟ وی نه، اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې. وی بیا دې وجنم؟ وی نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کړي، دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه لري. دی به یې وجني، اوچتی به، لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نه شي، رسوا به شي دغه ځای کې. نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کړي. چې دجال مړ کړي عیسی علیہ السلام به په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلک به هغه خوري خلاصېږي به، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لوړه ډله به ترې لاندې ناست دي او هغې له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې لپاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي لپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي.